تفسیر یو واقعه ولیکله چې یو سړی دی یو سړی سره دوستی ده تعلق دی او دومره ګیره دوستی ده دومره ګیره چې حد په تمام دی او دواړه دوستانم دي او دواړه بزرگانم دي او اولیام دي دا یو یاري چرته تلو چراغ نو دابل مړو چې مړو چا ورته وی چې دوست مړ دی وی مړ شو وی چې نو ورنه نه وته د په کټ کې پروت نو د خپو ته ورته ودرې ورته وی چې سروسی مینا بسارا میروی سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی زما دړه سره دومره بے وفای چې بغیر زمانه روان شوی یوازې لاړې دې درد ته ګوره دې عشق ته ګوره زمونږ استاد هم دوستان اشنایان شته دوستان خو خیر د مارخ پدا دوست موز خو نشته ما تا ورځ یو سړی وی ستا خلې نه ما په عمر کې دوست ټکه نه دی اورېدلې تا چاته دا نه دی ویلي چې دا سړی زما دوست نه په تقریر کې 2 لکه تقریرونه ما ستا اورېدلي نه مجلس کې مې چرته واورېدل چې دا پلانې مې دوست دی دا وی چې دا مې آشنا دی دا دوست ټکه مې نه دی اورېدل دا ولې ما وی چې از چې چاته دوست بو امنو هغه خو بیا د سی چې د رحمان بابا دا شعر مې ورته بیا وې چې کده سر خندل دشوار دی ما او تا تا دا په عشق سهل کار دی دشوار نه دی کدا سر قربانول ما او تا تا ګران دي کنه خو په مینا کې دا د سکندونو کار دی سکندونو دوست زدې ته وې چې سعد ابن ابي وقاص په یو جنگ کې جنگیده او پیغمبر ورته ولاړ دی او ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص توره په لاس کې ده په مرګ سینا اچي په سړی خو ځان بچکی او بل وای کنه سعد ابن ابي وقاص په سینا ورچي په توره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې ورمنډ کړه او سعد ابن ابي وقاص په دې املا دا سه ټپ واړي ورته ارمي يا ابا سعد فداك ابي و امي ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي پیغمبر چې چاته وای چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي دسه بس حقوقي مرزه دوست دیتا وای بیا سات چې په دې جنگ کې شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی ورته ودرېد داس صحابه ته وایي چې اهتز له عرش الرحمن نن د سات په مرګ عرشم جاړي تاسو پوه شئ دوستی دا معنا داشتن او بس اشنا اندی او کفته او کله دی او وطن دی که تاسو چې واده تلار شي څه چل دی یاره مړې ژوند دی یا جنازې تلار شي مړې ژوند دغه کوڅه ډاکټر مونږ هم کوو تاسو هم کوئ تاسو پوه شئ بزرگ ورته ولاړ دی او ورته وایي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی دومره لوی بے وفائی دی وکړه چې بغیر زمانه روان شو بیا ورته وایي
چې اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو بستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شوې نو یار ورته د جنازې نه لاس راوویستو اوس مړ او د جنازې نه لاس راایستل عزیزانو دا کرامت دی او کرامت بعد الموت دا حق دی چې لاس راوویستو دو ولا لاس ورکولو چې لاس ورکولو هغه څومره اولیاء چې ولاړ هغې دی ونیو او وی چې که لاس ورکوس دنم ساوځي تاسو خیال راغی عزیزانو تعلق او رابطه هغه دې ته وایي که بیگا میں یو شیر کتو رحمان بابا وی چې کم کلام چیز بیتال چا سره وکړم کم کلام چیز بیتال چا سره وکړم سلطو بی دی په هغې کلام زمان بیتانه چې زه چا سره خبرې وکم کنه نو په هغه خبرو دم زما سلطو بی تانا بغیر به زبل چا سره خبرې څنګه کوم او زمونږ خبرو ته ګوره تانا بغیر به زبل چا ته ګورم څنګه تانا بغیر به زبل څوک اورم څنګه